قال وإن لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلا حقه. باب د مرتد شروع دی. مسله دا بیانی چې کله یو سړی مرتد شي او دارالحرب سره ملحق شي لاړ شي هلته حاکم د ده له حق فیصله وکړي چې دا د هغو نه شو نو اوس احکام دا جاري کېږي د ده کوم مدبر غلامان دي به ازاد شي او د ده کومې ام ولدي دي هغه به مزادي شي او ده باندې کوم دیون پورې و ختم شو. د چې کوم کسب کړی په حالت د اسلام کې هغه به او مسلمانانو ورثو ته منتقل شي. پوه شوي په خبره. وإن لحق بدار الحرب کچری دا ملحق دار الحرب پورې مرتدن داسې حال کې چې مرتد وي وحکم الحاکمو هلکه مرتد وإن لحق بدار الحرب مرتدن دی او حکم دی که څنګه دی او بیا ورپسې وحکم الحاکم حاکم فیصله وکړي د ده د لحاق اتق مدبروه مدبرانی ازادیږي وامهات اولاده ازادیږي وحلت الديون التي او ختم بشي قرضونه هغه عليه کم چې بدو ونقل مکتسبه نقل بشي هغه مال کمی چې کسب کړي په حال د اسلام کې الى ورثته من المسلمين مسلمانان ورثه ته. خبره مې کړې وي کنه. امام شافعي رحمه الله فرمای د مال به موقوف وي څنګه چې مخکې اوس به هم دغه شان وي او قیاس کوي یو سړی په دارالاسلام کې غایب شي دارالحرب ته نه تللی نو د هغه مال موقوف وي ورثو کې تقسیمیږي نه نو که دا دارالحرب ته لاړی د مال به هم دغه شان موقوف وي ورثو کې به نه تقسیمیږي. وقال الشافعي رحمه الله يبقى ماله موقوفا باقی به وي مال د موقوف کما کان څنګه چې مخکې نه باقي و څنګه چې مخکې و لأنه نوع غیبة ځکه دارالحرب ته تلل دا د غیبت یوه نوعه ده د غایب کېدلو فاشبه الغیبة فی دار الاسلام نو مشابهت یې رالی د هغه غیبوبت سره چې دارالاسلام کې غایب شي. ولنا موږ ورته وایو مولوي صاحب کله چې یو سړی مرتد شي او دارالحرب ته لاړ شي او قاضي فیصله وکړي چې دا د هغو نه شو نو دا داسې شو لکه مړ ځکه هغو مړه دي څوک چې د هغو سره ملحق شي په حکم د چا کې شي مړ کې شي او د مړه سړي میراث تقسیمیږي مدبر یې ازادیږي امهات اولاد چې هغه ازادیږي دغه شان باندې هم وي نه پوهېږي. ولنا موږ وایو النصارى مرتدا باللحاق من اهل الحرب دا وګرځېدلو مرتد دا چې ملحق شو کله د اهل حرب سره وهم اموات اهل حرب خو مړو فی حق احکام الاسلام په دې حق کې مړو چې د اسلام احکام هغو سره نه لګي داسې ده که نه. اسلام احکام چې دي موږ ولایت نه لرو چې په د حربینو باندې نافظ کړو نو د اسلامي احکامو په اعتبار سره مړه دي او دا ورسره ملحق شو په دغه اعتبار سره دا هم څه شو مړ شو په حق د احکام د اسلام کې لانقطاع ولایت الالزام ځکه کټ شو ولایت د الزام موږ په احکام نشو لازمولی لکه څنګه چې د مړو نه احکام د اسلام کټ کېږي کما هي لکه څنګه چې دغه احکام کټ کېږي عن الموتانه فصار کالموت لنډه دا ده مرتد کېدل دارالحرب سره ملحق کېدل او بیا د قاضي فیصله د ټول درې وړه چې کله جمع شي داسې شو لکه مړ الا انه لا يستقر لحاقه الا بقضاء القاضي د حکم الحاکم قید ولې ولګو ځکه کچري مرتد شي دارالحرب ته لاړ شي نو مرګ چې دی حکمي دی لا قرار نه دی نیولی کېدی شي واپس راشي نه هغې پورې به مال موقوفي تقسیمو بینا چې قاضي فیصله هم وشوله چې بس د هغو نه شو اوس قرار یې ونیوله اوس به میراث تقسیم کړو. الا انه مگر شان دا دی لا یستقر لحاقه قرار نه نیسي د ملحق کېدل کله به قرار نیسي برقراره کېږي به کله الا بقضاء القاضي وللی احتمال العود الینا ذکر د عود احتمال شته موږ ته چې واپس راشي نو فلا بد من القضاء ضروري ده چې د مرګ دا مرګ حکمي قرار ونیسي او به میراث تقسیم کو احکام جاری کو. و اذا تقرر موته کله چې مضبوط شي مرګ د موت حکمي نثبت الاحکام المتعلقه ثابت بشي احکام چې کوم
دغه مرګ سره تعلق دی هغه احکام کوم هي ما ذکرنا هغه کنه موږ ذکر کړ مدبر آزاد شو دغه شامات اولاد آزاد شو میراث تقسیمی کی خیر هم ده کنه کما فی الموت الحقیقی کی دغه شان دی ثم يعتبر كونه وارثا عند الحاقه في قول محمد الاكبر وګوري به بده کې مسله ده د میراث به ورثو مسلمانانو ته ورکو کوم ورثو ته یادې امام محمد رحم الله وکړه چې دا د دارالحرب سره ملحق کېدلو کنه دارالحرب تتللو وروړېدلو دغه وخت کې چې کوم ورثه موجود هغه له به ورکو او امام یوسف رحم الله وینا دغه وخت کې ورثو له اعتبار نشته دی کله چې قاضي فیصله وکوله اصل کې مرګ حکم دغه وخت کې لګیدلو نو هغه د غینه مېش پس او کله سوري پس دغه وخت کې څوک ورسېدي اول به اعتبار یو اول به ورکو کدی نه مخ کې څوک پیدا نو یا پیدا ومړ شي دغه نه مخ کې نو به وته نه ورکو پیدا نو خبره پکې نه چلیږي ښا د دې نه مخ کې څوک د دې قضا نه مخ کې او د لحاق نه بس کې څوک مړو هغه ته به نه ورکو دا مطلب شو خجی ثم يعتبر كونه وارثا به معتبر دی چې کېدل دغه وارث چې دا به وارث وي عند لحاقه بوخت ملحق کېدل د دې مرتد کې فی قول محمد رحم الله ولئن اللحاق چې هو السبب امام محمد رحم الله وی سبب موت څوک دی لحاق دی خل تر ملحق کېدلو نغه چې څټم ملحق کېدلو سبب موت موجود شو لکه چې بس مول شو دی وخت څوک ورسېدي عقبوي پاتې شو قضا د قاضي ويخل لتقرره دير باروچ بس د موت حکمی مضبوط کی لقتل احتمال او احتمال ختم کی وقال امام يوسف رحمه الله فرمای وقت القضاء چدا لانه يسير موتا بالقضاء واذا مرگ کله ګرځي چې کله قضا وشي پوه شولې والمرتده اذا لحقت بدار الحرب او كمرتده ملحق شدار الحرب ورفه على هذا الخلاف لیکن دغه اختلاف دی امام محمد رحمه الله وی سټیم چې ملحق کېدل څوک ورسو هغه ته به ورکو امام یوسف رحم الله وی سټیم چې قاضي فیصله کوله هغه وخت کې څوک ورسو هغه ته به ورکو کنه پیږي به دویمه مسله وتقضى الديون التي لزمته في حال الاسلام مما اكتسبه في حال الاسلام الاكبر وګوري مسله دا کم قرضونه چې په حالت اسلام کې بدر راغلي دي نو د هغه پیسونه به د هغه پیسونه به پوره کوو کمی چې په حالت اسلام کې ګټلي کم قرضونه چې په حالت ارتداد کې غست لازم شوی دی په د هغه کسب نه به ول پوره کوو هغه پیسونه کمی چې په حالت ارتداد کې ګټلي دای ورای دغه تاسو دې پوه شئ نور خبرې کوم وتقضى الديون التي او دا کیږي به دیون هغه لازمته في حال الاسلام کوم چې په حالت د اسلام کې لازم شوی دي مما دا غمال نه اکتسبه في حال الاسلام کوم چې د کسب کړي په اسلام کې او ما هغه قرضونه لازمته چې کوم به د لازم شوی په حال د ردت کې من الديون التي يعني هغه قرضونه من الديون يعني د قرضونه نو تقضى دا بعد کیږي مما دا غمال نه اکتسبه في حال ردت تاسو پیږي کنه او ما هغه قرضونه لازمت هو چې کوم بدل لازم شوی په حال د ردت کې ما بیان من که یعنی دیون تقضى دغه دیون بعد کیږي دا غمالنا اکتسبه في حال ردته پوه شولې به قال العبد الضعيف عصمه الله هدايه ولا فرمای هذه روايه عن ابي حنيفه رحمه الله دا امام حسن بن زياد روایت دی امام صاحب نه دا وشو تاسو پوهیږئ بل روایت دا دی برو اسلام په حالت کې کمال ګټلې دي دواړه قسمه قرضونه به هم دا غین ادا کوو کم قرضونه په حالت اسلام کې راغلي دي کم قرضونه په حالت ردت کې راغلي دواړه قرضونه به کم مال نه پوره کوو کوم چې حالت اسلام کې ګټلې نو که کار په وشو خبره کوونه شو حالت ردت کې کم مال ګټلې به ولدا غین اټکو نه رسید درې مرایدا د بې اول بده سکو چې کم مال په حالت ردت کې ګټلې ده کنه دغه نه به قرضونه دواړه ادا کوو کته ادا شو خبره کنه غي باندې کارونه شو به چې کوم حالت اسلام کې ګټلې وو هغه نه به ولاده الټا شو دغه سورای شولې خجوان هو دي امام سید نمبر روایت دا انه يبدو بكسب الاسلام ابتداء بکیږي د کسب اسلام نه هغه نه به قرضونه ادا کوو وان لم يفك وفاء ونشفل بذلك باغي سره قرضونه ختم نشو يقضى من كسب الرده پوهیږي کنه قرضونه بعد کیږي د ردت ولا د قسم نه
وانه دغه امام محمد رحم الله رای او دغه مفتا به وکا دا دویمه چې کومه تیار شوله وانه درې مرای وره على عكس هغه د پاکستاني ده وجه الاول الاكبر ګورې سي وجه د اول رای خو یاد ده کنه حالت اسلام کې کمال غټلې دي حالت اسلام ولا قرضونه په خلاصو حالت ردت کې کمال غټلې حالت ردت ولا قرضونه په خلاصو د دې دلیل څه دی دلیل دا دی حالت اسلام کې د مال اخیسته دي مثلا حالت اسلام کې زیات مال واخیستلو د هدایت نه غنم ته واخیستل لسمنه 1 لک روپو بالفرض شل مانه کچ 1 لک روپو خو نه شل مانه ته واخیستل په 1 لک روپۍ ورنه کړلې نو قرض په پاتې شو کنه په حالت اسلام کې او دا غنم د ځان له په 1.5 لک باندې مثلا خرڅ کړ 500 روپۍ به کې ګټه وکړه نو په حالت اسلام کې چې کوم ګټه کړې ده کنه هغه وجه د حالت اسلام قرض جوړ شوی یو حالت اسلام کې چې په کوم قرض راغلی دی کنه دغه سبب د حالت اسلام ګټه جوړه شوی حالت اسلام کې ګټه کوله قرض پر راغلی قرض یې کولو ګټه کړي نو دواړه هم په دغه معنی بهل شي یعنی دغه ګټې نه به هم دغه نقصان پوره شي پوه نه شولې حالت ردت کې مثلا شراب اخیستې پیسې نه دي ورکړي به دې ګټه کړې ده نو دغه ګټه په دغه حالت کې کړي د شرابونه نو قرض شرابو چې راغلی هم دغه نه به پوره کوي نو تاسو پوه نه شولې ګټه چې دا بچای په تاواني نو کم صورت کې چې ګټه کړي هغه کې چې کم تاوان راغلی مکه ګټه نه به پوره کیږي نو حالت اسلام کې چې کوم ګټه کړي نه نو هم خاطوان بم کې راغلی مکه نه به پوره کیږي حالت ردت کې کوم ګټه کړي ده نو هغه کې بتاوان هم راغلی هم دغه نه به پوره کیږي تاسو ګورئ څه وایي وجه الاول ان المستحق واجب بالسببين مختلف بسببين معنی مختلف دي سببونه مختلف دي نو هغه واجب هم څه شو مختلف شو یو قرض یو واجب دی بل قرض بل واجب دی سببونه یو دی یو چې د غنم اخیستي بل چې د شراب اخیستي ردت په حالت کې وحصول كل واحد من الكسبين او حصول د هر واحد د دوړو کسبینو نه به اعتبار السبب هغه په اعتبار د سبب سره بکیږي کم سبب الذي وجب له الدين کم چې د بر دین واجب کړي نو د وصولي هم دا غینه کړي د دین واجب کړي غنم اخیستي غټه کړي دا نو غټه چې کوم وصولي کړي کنه هغه به وجه دین راغلي د غنم روپۍ پاتې دي دا حالت اسلام شو وصولي کړي غټه کړي دا او دغه په وجه باندې قرض هم راغلي دي مثلا شراب اخیستي حالت ردت کې دسه ده کنه پوه نه شولې څه وایي واجب بالسببين په دواړو سببینو کې دا مختلف دي یو کې یو سبب د وجوب دی مثلا غنم اخیستی بلکې بل سبب د وجوب دی مثلا شراب اخیستی پوهیږئ کنه او حصول د هر واحد د کسبینو نه د کسبینو نه چې کوم د حصول کړي ګټه کړي دا په اعتبار د هغه سبب یې کړي دا یو کې غنم په وجه کړي بلکې شراب مثلا الذي وجب له الدين دیر باردمانی در باردین واجب شوی بدمانی فیقضى كل دین لند دادا ادا کیږي بهر دین من الكسب المكتسب دا کسب نه کم چې د کسب کړي الذي في تلك الحاله کم چې بدغه حالت کې اسلام په حالت کې کم ګټه کړي و قرض پر غلې وقنه ليكون الغرم بالغنم دیر بار چې زمان چې شي کنه دا 85 بالغنم په نفمانی شي دا قانون هم دی الغرم 6 نمبر ماده راکا بالغنم غټه پتاوانی اورا وجه الثاني ان كسب الاسلام ملکو دم رای دا وکنه چې دواړه قرضونه به د چانه ادا کیږي د اسلام والا کسب نه خبره ذهن کې شته کنه وجه دار چې اسلام والا کم کسب دی هغه صحیح کسب دی هغه ده نه د معنی کوم ذمہواری نه دي هم هغه نه باندې کیږي او بعد شلو د ارتداد والا کسب خو مالی غنیمت دی حق کار په دې ونه شبه بالته وړو ذکر د حق دغه مالکم مقدم دی د قرضدار حق دې سی وای پوه شولې بي وره وجد ثاني دا چې کسب اسلام د ملک دی او حالت ردت ولا کسب خو ټیک نه وغه ملک نه دی کسب اسلامي ملک ذکر چې دا مل شي د کسب اسلام ولا مالی ورثه منتقل کیږي پته لګي چې دای ملکو او کسب ردت ولا ورثه امام سے وینه منتقل کیږي ولی هغه مال نه دی نو چې کوم د مال دی د ذمہواری به مغه نه ختمه وغیر اسلام والا دی کنه پیږي په لکه کسب اسلام چې ملک د خپل حتی يخلفه
تر دې چې خلیفہ جوړیږي باغی کې وارث هم فيه پاغه مال کې. ومن شرط هذه الخلافه او د دې خلافت نه شرط دا دی الفراغ عن حق المورث چې بی خلیفہ به تعالی جوړیږي وارث په مال کې چې کله فارغ شي د مورث خپل حق نه د قرضونه پکې ختم شي. تاسو راځي کې ویلي کنه اول به مړی کفن دفن کو به قرضونه خلاص او دا خپل حقوق دی غینه بس به ورسو ته زو وصیت کړي هم کو غینه بس به ورسو ته زو نه پیږي په فيقدم الدين ومقدم شي عليه بالتوريث يعني اما كسب الردة هر چې د ردت والا کسب دی اخذ ده نه دی فليس بمملوك له نو د حق هم تني شو پر کوله ولید د حق نه دی مملوک نه دی لبطلان اهلیت ملک زکا باطل دی اهلیت د ملک پر ردت په وجه ردت په وجه خو د ملک اهلیت ختم دی نو مالک نه دی خدای چاره ایوا اند امام سے بن مخکې ویلو کنه صاحبانو بن زمانی دا به ورثه ته منتقل کیږي هغه خبر عبدل ته نه چلی فلا يقضى دینو نو نه به پوره کیږي دین د منه د ردت والا مالی ردتنا الا اذا تعذر قضاؤه ها حالت اسلام ولا نه قضا نه کېدل کله چې متعذر شو قضا د دین من محل اخر حالت اسلام ولا نه نفحين اذن يقضى فدغه وخت کې بل د قرضونه ادا کیږي منه هم دغه مال نه کمی چې په حالت ردت کې غټلې کنه پیږي په دې لپاره مثال لکه ذمي دی یو ذمي مړ شو وارثان هیڅوک یې وارث نشته نه د مال بد چای بیت المال د مسلمانانو وي او دلته دغه مرتد دغه مال کوم حالت ردت کې غټلې دي دم د بیت المال مسلمانانو دی یو شان شو کنه به ذمي کې راکار دی که بدمانه قرضونه نو هم دغه مال نه بل د قرضونه ادا کی کوم چې مسلمانانو دی یعنی بیت المال والا مالو نه پیږي پی ذمي چې کلمل شي کما وارث نشتا کمال ته پاتې د مال د چای د بیت المال مسلمانانو خو که قرضونه پی دغه مال لا قرضونه ولدا کیږي به رستو هغه ته ورکول کیږي دلته دا حساب کتاب دی کمال خپل کاغه باندې کارونه شو نو کوم حالت ردت کې غټلې دي هم د کمال د مسلمانانو دی خو سو د حق د دم پیښ شو د حق به ادا کو قرضونه هغه نه بس بیت المال ته ورکو چپاتې شو پیږي کنه پی كالذمي اذا مات كل جمل شي ولا وارث له يكون ماله غرد د مال د چا د باروي لجماعه المسلمين د باري کنه ولو كان عليه دين كشري بد دين وي يقضى منهم دغه نه ادا کیږي كذلك هنا دلتم دغه شان وجه ثالث وجه ثالث اور ان كسب الاسلام حق الورثه الګر اسلام کوم کسب دی هغه حق د شاده ورثه دی نو هغه باندې قرضونه نه خلاصو په چا به اخلاص کوم چې د ورثه حق نه دی حکم دی ردت ولا مال هذا ورثه حق نه دی وكسب الردة خالص حق غير د خپل خالص حق دی فكان قضاء الدين منه اولى نو قضاء د دین هم دغه خالص د مال نه پوره کول اولادي د ورثه حق بنه خرابو حق چری نه پوره کېدلو به باغی ته وړو الا اذا تعذر حق چری متعذر د خپل د حق د مال نه پوره کېدلو یعنی د ردت د مال نه بان لم يفي به يعني وفانه کېدل بده مال نه فین اذن يقضى من كسب الاسلامي په دې وخت کې د چانه پوره کیږي اسلام ولا قسم نه تقديما لحق د حق لمن تقدیم ورکو تاسو پیږئ کنه څه مطلب قرض چې بدمانه دي د حق دی او ورثه حق او رستوي اول د حق را مقدم کا تقديما لحق اب پوره کو رست به ورثه تو ورکو امام یوسف رحم الله امام محمد رحم الله فرمای مړه بس دا کیسه پکې نشته چې د کم وخت قرض به د کم کسب نه ادا کیږي چونکه دواړه کسبونه د خپل مخکم ویلو کنه نو دواړه قرضونه هم بدمانی دي او کسبونه هم د دې هر یو نه دي هر یو ادا کیدا پکې نشته چې پلان کې پلان کې نه ادا شي صفا خبره کړی دا وقال ابي يوسف محمد رحم الله تقضى ديون من الكسبين ولانهما جميعا ملك وطول ملك دي حتى يجري الارث فيهما اغو بنزماني بکی ارثم دواړو کې جاری کیږي والله عالم